مدینه منوره ده او په مدینه منوره کې دوه قسمه خلک د کفارو نه علاوه دوه قسمه خلک په مدینه منوره کې اوسېږي یو غلامان مصطفی صلی الله علیه وسلم او دویم چې کوم دي منافقان دي د دې منافقانو او د صحابه کرامو عملي او هغه عقیدوي د محبت یو فرق درته خیر راځي وایي ستاسو توجه به ځان ته غواړم ورونو صحابه کرام هم کلمه ویلا بالمقابل منافقان هم کلمه ویلا قرآن شاهد دی صحابه کرام هم ذکر کولو قرآن شاهد دی منافقان هم ذکر کولو صحابه کرام هم په نبی علیه السلام پسې منځ کولو منافقان هم منځ کولو قرآن راوالي قرآن شاهد دی صحابه کرام هم د نبی علیه السلام صحبت کولو لیدل به کولو منافق هم کولو صحابه کرام هم د محبوب سره کله عمرې ته روان کله حج ته روان منافقان هم ورسره لاړ کله کله به جهاد کې د دنیا څخه غرض او د هدف او مفاد ولیدل منافقان به جهاد ته ورسره روان روزې به یې نه وي دغه منافقان لمونځ کوي ذکر کوي تلاوت کوي عبادت کوي روزه نیسي دغه ډول حج او عمره کوي دغه ډول د جهاد سره د نبي علیه السلام سره جهاد ته ځي صحابه کرام هم دا عمل کوي د صحابي عمل قبلېږي د منافق نه قبلېږي فرق څه دی علماء کرام یو فرق کوي یوه نقطه کوي وایي صحابه کرام لمونځ کوي خو ورسره په زړه کې محبت رسول ساتي منافق لمونځ کوي په زړه کې محبت رسول نشته تعظیم د نبي علیه السلام نشته عشق د نبي علیه السلام نشته ادب د نبي علیه السلام نشته دغه لمونځ رب ذوالجلال قبول نه کړو که روژه نیسي محبت رسول عشق رسول ادب د نبي علیه السلام نشته رب ذوالجلال روژه نه قبلوي هر عمل به د اسلام کولو خو ورسره په سینه کې محبت نه ساتي په سینه کې عشق نه ساتي تعظیم نه ساتي ادب نه ساتي د صحابه کرامو هر څه الله قبول کړو د منافقانو یو عمل الله قبول نه کړو تمام تر اعمال په دې مخ ورګزار کوه ورته ولې محبت رسول نشته دی یاد ساتئ ته وایې منځونه ډېر دي خو چې په دې سینه کې د محبوب مینه نه لا یؤمن احدکم د بخاري روایت دی یو په تاسو کې د ایمان خاوند نشي ګرځېدی تعویل مه کوئ د شارحینو په روایت پسې هغه قول پسې یا د هغې په رایې پسې لاړ نه شي حدیث په خپل اصل الفاظو پرې د ترجمې ته بیا وګوره مبارک فرمایي یو په تاسو کې د ایمان خاوند نشي جوړېدی تر څو پورې چې زه